د ترقۍ لپاره څه ضروري دي؟ یو دا دی د وخت قدر کول، د ځان قدر کول. دریم نمبر تا کې چې کوم صلاحیت دی دغه صلاحیت قدر کول. چې کوم انسان کې کوم صلاحیت دی هم هغه صلاحیت بیا اظهار کول. یو انسان کې د کاروبار صلاحیت دی، هغه د په تعلیم باندې خپل ټیم نه ضایع کوي. چې کوم انسان کې د تعلیم چسکه ده او صلاحیت دی، هغه دې په کاروبار باندې ځان نه ضایع کوي، ځکه کاروبار نه زړه سره نه کیږي. چې کوم انسان کې د لیډرۍ جذبه ده، هغه دې په دې نورو څیزونو باندې ځان نه ضایع کوي، هغه دې د قوم یو ښه لیډر، یو بهترین لیډر جوړ شي. چې کوم انسان کې د دین زده کولو یو جذبه ده، دنیا سره مینه محبت نشته، دی انسان له علم دین اعلی پیمانه باندې حاصلول پکار دي. چې کوم انسان علم دین سره مینه محبت نشته، خپل داسې بچي په مدرسه نه دی ضایع کول پکار، دا کاروبار ته چول پکار دي. البته د دینی تعلیم ورکا چې بچي مال د دین د پاره وګټا، مال د مخلوق خدا د خدمت د پاره وګټا. خپل بچي لیډر جوړي، هغه ته وي بچیا تاسو لیډریو کا چې ما ته خلک دعا وکي او تا ته خلک دعا وکي او ما ته په قبر کې ستاني کی راځي. نو عزتمند خپل ماشوم د خپل سوچو کې چې ما کې څه صلاحیت دی، خپل صلاحیت راوچت کړي. دویم دا دی عزتمند وخت مضایع کوي. هر ورځ خپل اخیری ورځ ګڼئ چې ما ته نن یو ورځ راکړې شوې ده، په دې کې زه امام مذهب د مقتدیانو زړه ګټم، مقتدي وایي زه به د خپل د امام او د خپلو ګاونډیانو زړه ګټم، لیډر وایي په دې یو ورځ کې به زه د خپل رعایا او د خپلو محکومینو زړه ګټم. داسې خواري به کوي، دغه انسان کامیابېږي. یو لوی ټرینر دی، ټرینر چې هغه ټریننګ ورکوي خلکو ته، هغه یو ورځ چې کوم د سیوان کې اوس یو داسې ټیبل باندې او خلکو د هغه نه زده کړه کوله، ټول کسان داسې ناستي لکه تاسو چې ناستي. مثلا نو هغه کس د دغه سیوانو نه به طور امتحان د کسانو لباس سیوان ورکړو د خوراک دپاره، چې دا کسان د دوی امتحان اغستو چې څنګه یې خوري او څه چلو سره کوي. یو منټ کې 2 منټو کې او 3 منټو کې مختلفو کسانو خپل زر زر ځان فارغ کو چې تقریر وو. لږ ساعت بس چې تقریر شروع کېدو د هغې نه مخکې بیا هغه ټرینر او هغه ماهر یو سیو بیا راواغستو او دوباره یې تقسیم کړه. خو دې طرف دې ځل اعلان وکړو چې دې ځل دا سیب او دا مڼه او دا اپل تاسو خورئ، نو دا یاد لرئ دا ستاسو اخیری سیو دی، اگر چې نور پراته دي خو نور موږ تاسو له نه درکو، دا ستاسو اخیری سیب دی. نو ستاسو خوښه چې څومره وخت کې خورئ. نو د هغې نه پس هغه خلکو هغه سیب ډېر په آرام وخوړو، ډېر شوق سره یې وخوړلو او ډېر صبر سره یې وخوړو چې نور خو هسې څه نشته، دغه اخري دی، نور 2 غنټې به بیا محفل وي او تقریر به وي، بیا به پکې بل شی نه میلاویږي. لہذا د دې یو سیو نه ښه مزه واله او ښه دغه سره یې وخوړه. وروسته هغه اعلان هغه تپوس وکړو چې مخکیني سیو ګوره تاسو زر وخوړو، د اخري سیو هم څه یې وخوړلو. دا ولې ټول ویل دا اخري سیو د دې نه بعد څه نه میلاوېدو، نو دې وجې نه موږ دې نه مزه واخسته. هغه ویلې دغه شان په دنیا کې زندګي تېروئ چې دا ورځ، دا لمحه، دا مونځ، دا نن جومات کې ناسته، دا نن کالج کې ناسته، دا نن لیډري، دا زمونږ اخري تقریر دی، دا زمونږ اخري ورځ ده. نو د دې نه خوند والی، موږ د دنیا نه خوند وانه غسته، د زندګۍ نه خوند وانه غسته. دویم خپل صلاحیت خپل ځان کې چې کوم دی راوچت کوي. یو ځل یو بزرګ نه چا تپوس وکړو، وایي چې موږ به څنګه ترقي وکړو. هغه ورته ویل یو هفته بعد راشه. هفته بعد چې راغلی ویل تا څه سوال کړی؟ ویل چې ما نه خو هغه سوال هېر دی. ویل چې کوم سوال تا ته یو هفته یاد نه وي نو ته به ترقي څه وکړې؟ تا ته هغه سوال خپل یاد نه دی، تا ته خپل هغه ایم یاد نه دی، خپل هغه مقصد او هغه ویژن تا ته یاد نه دی، نو ته به ترقي څه وکړې؟ نو د دې وجې نه عزتمندو خپل صلاحیت چې کوم الله تاسو کې ایښی دی هغه صلاحیت راوچت کړئ. که هغه دنیا کې دی دنیا کې په وخت محنت وکړه، که هغه کالج کې دی کالج کې خپل محنت وکړه. خپلو بچو ته داسې واقعات داسې خبرې مخې ته راولئ چې په هغوی کې د مقصد جذبه پیدا شي، د مقصد د وصول لپاره. ټول به انشاءالله داسې کوو که نه انشاءالله. که تاسو یې نشئ کولی موږ دلته تقریر کوو، خپل بچی ځان سره د لاس نه ونیسه، دلته کېنوه. ګوره وختي ماشومان هلته 4-5 ناستو، هغوی ته د بیان مقصد معلوم نه دی، هغوی ځان سره خبرې کولې. انشاءالله اوس موږ ماشومان منځ کې کېنول، نن ستاسو ماشومان دلته ناستو، ته لاړ شه نن دې کور کې تپوس وکړه، هغه به تا ته چې کوم دی نن یو مقصدي خبره د بیان خامخا بیانوي. نو انشاءالله خپلو ځان سره او خپلو بچو سره به خواري کوو که نه انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.